والسلام الله رب العزت ته د دې کتاب دپاره درخواست وکړ. نو الله رب العزت ورته ویل چې راته به یو 30 روژې وساتئ، او چې کله 30 روژې ساتلې نو 30 کې موسی علیه السلام څخه منځ کې څه کمی وشوه، نو الله تعالی ورته ویل چې یاره ته پوره کړه دا 40 سره، مطلب لکه دې کې ذکر کېږي که نه، نو 30 شپو نه ورته ویلي وو که نه، بیا ورته ویلي چې یاره دا پوره کړه په 40 سره، نه دا 40 ته بیا خبره لوړه. خو چې کله بني اسرائیلو دا کتاب میلاو شول، نو دوی ته موسی علیه السلام ورسره وعده هم کړې وه، د موسی علیه السلام وعده ورسره پوره شوله، او بیا د هارون علیه السلام څو دغه موسی علیه السلام د الله تعالی ملاقات ته لاړ، او هارون علیه السلام خپل ځان طرف نه نایب جوړ کړ او خپل قوم دپاره هدایت دپاره چې دوی ته دین بیانوي، نو دی خلیفه یعنې نایب ځان ته پرېږدول. ووعدنا موسی 30 لیلة، او ادا کړی موسی علیه السلام سره د 30 شپو والا، واتممناها بعشر، او پوره کړه دا مو په لاسو سره، نو فتم میقات ربه، نو پوره شو ملاقات د رب والا 40 لیلة، 40 ورځې 40 شپې. وقال موسی لاخي، ویل موسی علیه السلام خپل ورور هارون علیه السلام ته ته نایب شه په زما قوم کې، واصلح، او د دوی اصلاح کوه، ولا تتبع سبیل المفسدین، او تابعداري مه کوه لار د فساد کوونکي ولا. او دا شان حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته همدا شان الفاظ استعمال کړل، لکه موسی علیه السلام ویلي لیهی هارون نخلفني، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ دا شان نائب مقرر کړو چې کله هجرت کول. ولما جاء موسی لمیقاتنا، چې کله موسی علیه السلام راغله د مونږ ملاقات ته، وکلم ربه، او خبرې وکړې د رب خپل سره. اصل کې موسی علیه السلام څو دې د الله تعالی ډېر زیات مهرباني او د دې زیات محبت څه ولیدل، نو موسی علیه السلام زړه کې دا خواهش هم راغله چې یاره که زه د الله رب العزت نه د الله تعالی د کتلو مطالبه وکړم، کیدای شي دا هم پوره شي. نو ولما جاء موسی لمیقاتنا، چې کله راغله موسی علیه السلام د مونږ ملاقات ته، وکلمه ربه، او دې سره خبرې وکړې رب د دې، نو قال ویلو رب ارني انظر، ای ربه د ما وښیه ما ته خپل ځان چې زه وکسم تا. قال لن تراني، ویل الله رب العزت ته چې ته ما نشې کتلی هرګز، ولکن انظر الى الجبل، لیکن ته کسه د غره ته، فان استقر مکانه، که چېرې دا په خپل ځای باندې برقرار پاتې شول، نو فسوف تراني، ته زر دې چې ما به وکسې. فلما تجلی، چې کله الله رب العزت تجلي وکړه په غره باندې، مطلب نور یې وکړه خپل، نو للجبل په غره باندې جعله دکن، دا وګرځېدل ټوکړې ټوکړې، وخره، او پرېوتل موسی علیه السلام صایقه بېهوشه. فلما افاق، چې کله هوش کې راغلل، نو قال ویلو سبحانک، پاکي دې تا دپاره، تبتو الیک، زه توبه کوم تا ته، وانا اول المؤمنین، او زه ټول نه اول ایمان وړونکی یم په دې باندې. قال ویلو الله رب العزت یا موسی، چې کله موسی علیه السلام دا خواهش پوره نه شول، نو الله رب العزت به طور تسلي ورته ویي چې کسه تا سره ما خبرې کړي دي، او همدارنګې ته د کوم زمانې مخلوق دی، ټول مخلوق باندې غوره در کړی، بهتري مې در کړي دي، پیغمبري مې در کړي دي، خبرې مې در سره کړي دي. نو دا موسی علیه السلام خوشحالولو ته الله تعالی بیا دا ذکر کړي. قال یا موسی انی اصطفیتک، یقینا ما ته غوره کړی علی الناس په خلکو باندې برسالتي، په خپل پیغمبري سره، او بکلامي، په خبرو خپلو سره. فخذ ما اتیتک، نو ته واخله هغه څه کوم تا در کوم، وکم من الشاکرین، او شه ته د شکر کوونکي. نو وکتبنا له، او مو لیکلی و دې دپاره فی الالواح په تختو باندې، مرادونه تورات دي، من کل شیء، د هر یو شي نه، مطلب چې کوم شی د شریعت کې ضرورت کې رسي، نو ټول لیکلی شوي وو. موعظة نصیحت، و تفصیلا، او تفصیل لکل شیء، د هر یو شي والا. شي نه مراد د کوم د شریعت احکامات او ضروریات. فخذها بقوة، دا ونیسه په طاقت سره، وامر قومک، او ته امر کوه خپل قوم ته، یأخذوا باحسنها، څه ښایسته طریقې سره دا ونیسي، مطلب عمل وکړي په دې باندې. سأریکم دار الفاسقین، زه چې وبښیم زه تاسو ته کور د فاسقانو والا، څه غوڅ انجام به وي. سأصرف عن آیاتی الذین، دا بد انجام د دغو بني اسرائیل والا، چې کله دوی د الله تعالی ایتونو نه تکبر وکړ، نو الله تعالی چې څوک هم د ما ایتونو تکبر کوي او مخ اړوي، نو زه هغه باندې بیا مهر د جبریت ورباندې لګوم.
سأصرفو زه وړم عن آیاتي الذین د خپلو آیتونه خلک چې هغه تکبر کوي په ځمکه کې بغیر د حق نه. وان یراو که چیرې دوی وکسي کل آیت هر قسم نشاني لا یؤمنو بها دوی بیا هم ایمان نه راوړي. وان یراو سبیل الرشد که چیرې دوی وکسي هغه لار د ګمرایي والا د هدایت والا یتخذوها سبیلا دیو نه نسی دغه لار مطلب په دې نه روانېږي. وان یراو سبیل الغی که چیرې د ګمرایي لار وکسي یتخذوه سبیلا دیو روانېږي په اندې باندې ذالک بانهم د دې وجه نه چې یقینا دوی تکذیب کړی د آیتونو د مو والا. وکانو عنها غافلین او دوی د دینه غافله. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة او خلک چې هغه دروغ ګڼي د مو آیتونه او ملاقات د آخرت ولهم برباد دي عملونه د دوی له بدله به نشي ورکولی دوی ته مګر څه کوم دوی عمل کړي. واتخذ قوم موسی ونستل قوم موسی علیه السلام من بعده ورسته د موسی علیه السلام نه من حلیهم عجله د زیوراتو نسخه جسدا د بدن ولله خوارون چې دې پر آواز و. علم یرو دوی نه کشي انه لا یکلمهم چې دوی سره خبرې نه کوي ولا یهدیهم سبیلا دوی ته لار نه ښیي. اتخذوه دوی ونسل دغه په عیدت سره وکانو ظالمین او دوی ظالمان. چې کله موسی علیه السلام لوړل د الله تعالی ملاقات ته نو دغو بني اسرائیلو چې کله دوی د فرعون غرق شو سمندر ویم بل طرف ته لوړلو دوی یو قوم لیدلی چې هغو د پرم همدا شان سخی و دوی اسخي عبادت کړی و. نو موسی علیه السلام نه دوی مطالبان کړي چې موږ د پرم که دا شو خدای جوړ شي. چې کله موسی علیه السلام لوړ او سمیري ته موقع میلاو شوله نو سمیري خپل قوم نه ټول زیورات راجمع کړو او دی ولیکو دین یو د سخي والا بدن یو جوسه جوړه کړه. او دې کې مفسرین ذکر کوي چې یو سړی غوندې چې کله هوا راتللی یو بل څه طریقې کړې خو دې کې به اواز غوندې کېدل. نو د سمیري څه و دې ته موقع میلاو شوه نو ټول قوم یې ګمراه کړه په دې باندې عبادت باندې اخته کړو. ولما سقط فی ایدیهم او چې کله وغورځولی شو د دوی په لاسونو کې مطلب دوی مخ ته ورأو او دی ولیدل چې انهم قد ضلوا چې یقینا دوی ګمراه شوي دي. نو قالو ویلو دوی لئن لم یرحمنا ربنا چې کله موسی علیه السلام د اسخی راوغوښتل او دوی مخ یې وسیځول او د دې له ایرې وتغولې نو هغه نه پس دوی ولیدل چې یاره دا خو موږ بالکل خطا شوي یو په ګمري روان یو. نو اوس یې لئن لم یرحمنا ربنا که چیرې موږ باندې رحم ونه کړي رب د موږ والا او بخښنه ونه کړي موږ ته لنکونن من الخاسرین نو خامخا موږ شو د تاوانیانو نه. ولما رجع موسی الی قومه چې کله موسی علیه السلام راپس شو خپل قوم ته غضبانه غصه اسفا او غمکین قال ویلو بئس ما ډېر بد کړي تاسو هغه څه خلفتموني وروسته د ما نه من بعد د ما نه عجلتم امر ربکم آیا تاسو د الله تعالی په حکم کې جلدي وکړه والقى الالواح او کېږدولې دغه تختې واخذ برأس اخي او وینستل د خپل ورور سره ویښته یجره او سره کړل الیه ځان طرف ته. نو قال ویلو دی ای د ما مور بچیه ان القوم یقینا دا قوم څه استضعفوني زی کمزوره کړی وم وکادو او قریب او یقتلونني چې زی قتل کړی وی. فلا تشمت بالاعداء او ما خوشاله مو باندې دغه دشمنان ولا تجعلني او ما ګرځه ما سره د قوم ظالمانو نه. نو قال ویل موسی علیه السلام ربي اغفر لي ولاخي ما تم بخښنه وکړي او د ما ورور ته وکړي او داخل کا مو توړه په رحمت خپل کې وان تر ارحم الراحمین او ته بهتر د رحم کوونکو نه یې.